دوستانو راپورونه دا وایي چې کومه میاشت تېره شوه د مۍ میاشت دی د 2026 میلادي کال په دې کې په پاکستان کې په دهشتګردۍ کې یا په ترهګرۍ کې یا د هغې په پیښو کې اضافه شوې ده. که موږ اعداد و شمار ته وګورو نو راپورونه دا وایي چې د مۍ په میاشت کې د ترهګرۍ واقعیت 20% زیات شوي دي د مخکینۍ میاشتې نه. لکه تېره میاشت د مۍ میاشت که موږ وګورو نو تقریبا چې 128 ترهګرۍ حملې شوې دي او که د دې نه مخکې میاشت د اپریل میاشت موږ وګورو نو په هغې کې یو د پاسه 100 حملې شوې وي او 115 کسان په دې کې وژل شوي دي. په دې کې امنیتي ځواکونه هم دي، په دې کې عام خلک هم دي. دغه شان امنیتي ځواکونه وایي چې موږ په ټول ملک کې د ترهګرۍ پر ضد خپل عملیات شروع کړي دي او 200 ترهګر په دې کې وژل شوي دي. مسله دا ده چې لکه که موږ دې ته سوچ وکړو چې یاره پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد په جنګ کې څه کمی نه دی راغلی. د پاکستان فوج هم لګیا دی، د پاکستان د مختلفو صوبو پولیس هم لګیا دي، اف سی هم لګیا ده او دغه شان نورې مختلفې ادارې هم لګیا دي او د ترهګرۍ پر ضد باندې هغوی کاروایانې کوي. خو که موږ خصوصا د خیبر پښتونخوا مثال واخلو نو په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې هم ترهګري ده. بلوچستان کې ډېره درز کې ترهګري شروع ده، په دې کې څه شک نشته چې تر کوټې پورې خلک رارسي او دغه ځای کې ریلګاډو باندې حملې کوي او په هغې کې خلک مري او ځای په ځای باندې دا ترهګري روانه ده. خو که موږ د پښتونخوا ذکر وکړو نو په خیبر پښتونخوا کې ترهګر هغه شان منظم او هغه شان مضبوط نه دي څونه چې په بلوچستان کې دي. په بلوچستان کې خو یو مسله دا ده چې د هغوی پولې دوو ملکونو سره لګي، بلکې دریو ځایونو سره د هغوی پولې لري. سمندر سره هم د هغوی پولې لګي د بلوچستان، ایران سره هم پولې لګي او افغانستان سره هم پولې لګي. نو هغه ځای کې چې کومه ترهګره د پاکستان د حکومت پر ضد باندې جنګیږي، بي ایل ای شو یا مجید برګیډ شو، هغوی ته د ډېرو اړخو نه وسایل رارسي، ان تر دې چې هغوی په سمندرونو کې هم اوس حملې شروع کړي دي. نو هغوی ډېر منظم هم دي او هغوی ته وسایل هم ډېر زیات رارسي او ډېر په اسانه طریقه رارسي او هغوی مختلفې لارې هم استعمالوي. د ایران خاوره استعمالوي، د افغانستان خاوره استعمالوي، ان تر دې چې اوس خو سمندري لارې استعمالوي. نو په دې وجه باندې په هغه ځای کې ترهګره د وسایلو په لحاظ باندې ډېر زیات مضبوط دي او هغوی ته د پاکستان چې کوم دشمن قوتونه دي هغوی ورته ډېر په اسانه باندې وسایل او پیسې او لاجسټک سپورټ دا ورکولی شي. خو که موږ د خیبر پښتونخوا ذکر وکړو نو د خیبر پښتونخوا پوله صرف افغانستان سره لګي او ټیک ته چې ډېره اوږده پوله ده، تقریبا 1400 کیلومتره پوله ده او ډېرې عجیبه عجیبه درې دي پکې، غرونه دي پکې، ځنګلې دي پکې. خو که موږ وګورو نو په دې ځای کې بد انتظامي چې کومه ده نو هغه د ټولو نه لویه خبره ده چې ترهګرۍ له وده ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت که تاسو وګورئ نو هغه په دې خبرو کې هېڅ دلچسپي نه لري چې چېرې په صوبه کې ترهګري شته یا نشته، ځکه چې د هغوی پکې څه ذاتي نقصان نشته. هغوی په خپلو معاملو کې ډوب دي او اډیاله ته روزانه روان دي او وایي چې یاره موږ به عمران خان د جیله راوباسو او صوبه بالکل یتیمه پاتې ده. او د دې خبرې نه زمونږ وفاقي حکومت هم خبر دی او د دې نه زمونږ فوجیان هم خبر دي، د دې نه زمونږ اسټابلیشمنټ هم خبر دی، د دې نه زمونږ فوج هم خبر دی، د دې نه زمونږ خفیه ادارې هم خبر دي. نو چې زمونږ خفیه ادارې، زمونږ اسټابلیشمنټ، زمونږ فوج او وفاقي حکومت د دې خبرې نه خبر دي چې تحریک انصاف خو یو د ترهګرۍ پر ضد په جنګ کې سنجیده نه دی او بله دا خبره ده چې کوم وسلوال کسان دې ځای کې د پاکستان پر ضد جنګیږي هغوی د تحریک انصاف په نظر کې څه بد خلک نه دي، بلکې تحریک انصاف د هغوی لپاره په زړه کې یو نرمه ګوشه هم لري. چې د دې خبرو په نظر کې موږ دا خبره وکړو چې یاره خیبر پښتونخوا د پاکستان اسټابلیشمنټ او د پاکستان وفاقي حکومت یتیمه یسیره پرېښې ده نو بده بني. ځکه چې تاسو وګورئ چې دا معامله د ډېر وخت نه روانه ده خو تر اوسه پورې وفاقي حکومت یا د پاکستان چې کوم ذموار ادارې دي، خفیه ادارې دي، د پاکستان فوج دی، د هغوی اسټابلیشمنټ دی، هغوی دا معامله په سنجیده طریقه باندې ختمول یا غواړي نه یا یې ختمولی نشي. غټ مثال به زه دا درکړم چې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې زموږ د امنیتي ځواکونو کاروایانې چې کوم دی نو هغه دفاعي دي. تر اوسه پورې جارحانه کاروي هغوی دلته نه ده کړې. که یو ځای ته وسلوال کسان راشي نو زموږ پولیس او زموږ فوج ورسره مقابله کوي.
خو یو ځای کې موږ داسې مهم ونه لیده چې زمونږ فوج یا زمونږ پولیس یا زمونږ نور امنیتي ادارې جارحانه حکمت عملي ولري، لکه څنګه چې د ضرب عضب په وخت باندې وه او وسلوال یا ترهګر مخکې او زمونږ امنیتي ادارې ورپسې. نو یو خو دغه یو کمی دی چې زما په خیال چې تر اوسه پورې د پاکستان اصلي ذموارو خلکو دا فیصله نه ده کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو پر ضد مونږه چورلټه کاروي کوو او که نه کوو. بله دا خبره ده چې د پاکستان حکومت دا الزام لګوي چې د افغانستان نه ترهګر راځي او وسله هم وله ورکوي او پیسې هم وله ورکوي او دې ځای کې ترهګري کوي او واپس هغوی ځي. اوس هم هغوی دا وایي چې یاره کومه خودکش حمله شوې ده، نو په دې کې یو د افغانستان اوسیدونکو چې په خاکسار مشهورو هغه پکې وژلی شوی دی او هغه د ډومین په تاڼه باندې چې حمله شوې وه په هغې کې هم ککړ و. دغه شان د پاکستان حکومت وایي چې د افغانستان خاوره استعمالیږي، د افغانستان وسلې استعمالیږي، د افغانستان حکومت استعمالیږي. نو په دې هکله که موږ وګورو نو د پاکستان د حکومت د الزاماتو نه علاوه په دې څلورو پنځو میاشتو کې موږ وکتل چې د الزاماتو نه علاوه د پاکستان حکومت نور هیڅ پټلي اقدامات نه دي کړي. چې که فرض کو افغان طالبان په تاسو باندې وسلوال کسان راچي او یا د افغانستان خاوره استعمالیږي، نو تاسو له دې لپاره څه حکمت عملي لرئ چې د دې به څنګه مخه نیسئ. لہذا خبره دې حد ته رسېدلې ده چې په خیبر پښتونخوا کې هر یو سړی چې کوم دی نو هغه غیر محفوظه دی. هر یو سړی چې له کوره روځي نو هغه سره دا غم وي چې یاره زه به جمدی کور ته لاړ شم او که لاړ به نه شم، زما سر، زما مال، زما عزت محفوظ دی که محفوظ نه دی. پولیس اهلکار پکې مري، په سپینو جامو کې مري، په کورونو کې مري، په ډیوټۍ کې مري، زموږ د فوج ځوانان پکې مري، عام خلک پکې مري، د صحافیانو ژوند پکې ډېر زیات خراب شوی دی، تنګ شوی دی، دمکۍ، دړکې، قلنګونه. نو یوې نتیجې ته خلک رسي او هغه نتیجه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ کوم جنګ چې روان دی د دې په هکله باندې نه وفاقي حکومت، نه د پاکستان اسټابلیشمنټ او نه زموږ صوبایي حکومت، دا درې واړه فریقین چې کوم دي نو دا سنجیده نه دي او دوی وایي چې خدای به خیر کړي، په خپله به حالات ټیک شي. خو په خپله حالات نه ټیک کېږي. لہذا تاسو به وګورئ چې دا معامله به نور هم ګرمیږي او په خیبر پښتونخوا کې به ترهګري نور هم زیاتېږي، ځکه چې کوم اټکلونه کېږي هغه دا دي چې سنجیدګي نشته، بد انتظامي ده او په سرکاري ادارو کې دننه داسې کسان دي چې هغه د ترهګرو سهولت کاري کوي، هغوی له یا لار ورکوي یا هغوی له سیړي کوي یا دې ته خلک نه پرېږدي چې د هغوی خلاف د چورلټه کاروي وشي. نو حالات د ښه کېدو په ځای باندې خرابېدو اړخ ته روان دي.